الله تعالی په ټولو کائناتو کې اعلی او ارفع افضل انسان دا د خپل وخت نبی ګرځولی دی او په خپله زمانه کې نبی د ټولو نه اعلی انسان وي. د دې وجې نه الله تعالی قرآن مجید کې ارشاد فرمایي انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، چې بېشکه د انبیاء کرام دا زمونږ په نیز باندې د هغه خاص غوره خلکو نه دي، چونه ہوئے لوگ چې ورته وایي برگزیده شخصیات. او فرمایي چې وکلا فضلنا علی العالمین، هر یو نبی ته مونږ د هغه په زمانه کې د هغه په قوم باندې فضیلت ورکړی دی. وکلا فضلنا علی العالمین. او بیا خاص طور باندې انتها د دې نبوت چې په چا باندې شوې ده او ختم نبوت چې په چا قائم دی، نبی مکرم سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم هغه ته یو امتیازی مقام حاصل دی. او هغه مقام په نور انبیاء کرامو ته چاته دومره اوچت نه دی حاصل. بیا چونکې مقام د دې اوچت دی نو الله جل جلاله دیو ته بعضې څه داسې خصایص ورکړي، بعضې داسې صفات ورکړي چې هغه صفات په نورو خلکو کې نه موجود، عامو مسلمانانو کې هغه صفات نه موجود. د هغې صفتونو نه یو صفت چې کم دی نو هغه دا صفت دی چې کله په دې باندې موت طاری شي نو دیو په خپلو قبرونو کې سلامت صحیح جسد سره صحیح جثې سره محفوظ پراته وي، په داسې شان سره پراته وي چې د دې په جسم کې حیات وي، دیو ژوندي په خپلو قبرونو کې. او همدغه عقیده ده چې په دې عقیده باندې اجماع هم نقل شوی ده د یو جماعت چې دلایل د دې دپاره څه دي د حیات الانبیاء دپاره. په قرآن مجید کې ډېر شی دلایل دي، ډېر بې انتها، ولیکن یو څو مقامات وخت مختصر دی، زه به ستاسو مخې ته ذکر کړم کوم ذهن کې موجود دي. قرآن مجید کې الله تعالی ارشاد فرمایي واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. چې ته د آیت ترجمه دا ده چې ای پیغمبره ته د هغه رسولانو نه تپوس وکړه چې کوم رسولان ستانه مخکې تیر شوي دي. نو اوس چې کوم رسولان مخکې تیر شوي دي نو د هغې نه سوال کول که چېرې هغې مړه وی نو د هغې نه سوال کیږي نه کیږي، د مړي نه خو سوال نه کیږي. الله تعالی ارشاد فرمایي واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا. نو لہذا محدث العصر انور شاه کشمیری رحمه الله مشکلات القرآن کې فرمایي چې یستدل بها علی حیات الانبیاء، چې په دې آیت سره د حیات الانبیاء د پاره دلیل نیولی شي، ځکه چې څوک وفات شي مړ شي مرګ پې طاری شي بیا د هغې نه سوال نه کیږي، هغه نه جواب ورکوي نه د هغه نه څوک سوال کوي، خو چې سوال کوي نو د هغه چا نه کوي چې هغه ژوندی. الله تعالی ورته ارشاد فرمایي واسأل من ارسلنا، یو دلیل شو. دویم قرآن مجید کې الله تعالی ارشاد فرمایي ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریة من لقائه. په تحقیق سره مونږ ورکړی موسی علیه السلام ته تورات، فلا تکن فی مریة من لقائه، پس ته شکمن کېږه مه د هغه د ملاقات نه، یعنی خامخا ستا به د هغه سره ملاقات کېږي. اوس ملاقات کېدل دا د مړي سره نه کېږي بلکې دا د ژوندي سره کېږي. لہذا معلومه دا شوه چې موسی علیه السلام هم ژوندی دی. مخکې آیتونو کې دا معلومه شوه چې ټول انبیاء کرام ژوندي دي، هم ځکه خو د هغې نه تپوس کولی شي. بله خبره دا ده چې حضور صلی الله علیه وسلم هغه ملاقات چې کم دی نو په بیت المقدس کې وشو، او د حضور صلی الله علیه وسلم په اقتدا کې ټولو انبیاء کرامو
هغه مونځ وکړو. شاه عبدالقادر رحم الله موضح القرآن کې لیکلي دي چې د معراج په شپه باندې هم حضور صلی الله علیه وسلم د حضرت موسی علیه السلام سره ملاو شوی او د دین علاوه نور مواقع هم ډیر دي چې په هغې کې موسی علیه السلام سره ملاقات شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. بل دلیل دا دی چې قرآن مجید کې الله تعالی ارشاد فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. چې تاسو مه وایئ هغه چاته چې قتل شي په لاره د الله تعالی کې، څه ورته مه وایئ امواتن چې دا مړه دي، بل احیاء بلکې الله تعالی ارشاد فرمایي دا ژوندي دي، ولکن لا تشعرون لیکن ستاسو شعور نشته دی، ستاسو سمجھ ته دا خبره نه راځي، تاسو پې نه پوهیږئ. صاف ظاهر د دې آیت نه بل آیت کې هم دغه رنګې الله جل جلاله په دغه مضمون سره ثابتوي بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. چې دغه شهیدان په خپلو قبرونو کې ژوندي دي د الله تعالی په نیز باندې او هغې ته رزق هم ورکولی شي او چې څه هغې ته ورکړی شي د الله تعالی د فضل نه نو په هغې باندې خوشحالي هم کوي. نو اوس خوشحالي کېدل، رزق خوړل او احیا، دا ټولې خبرې چې کوم دي نو د دې نه صاف ظاهره ده چې دا په خپلو قبرونو کې شهیدان حیات دی ته حاصل دی، دی ژوندي دي. اوس چې شهید ته حیات حاصل شو نو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله فتح الباری کې لیکي وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر سوجد كون الشهداء أحياء بنص القرآن والأنبياء أفضل من الشهداء. روي چې دا خبره ثابته شو چې شهیدان په خپلو قبرونو کې ژوندي دي، مړی تاسو نشئ والی. نو لہذا انبیاء کرامو خو درجه د شهدا نه زیاته ده، نو لہذا به طریق اولا ثابت شو حیات د پاره د جمیع انبیاء کرام. دغه شان بل آیت کی الله جل جلاله ارشاد فرمائی فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. چې کله حضرت سلیمان علیه السلام دا موت مرګ دا واقع په دې آیت کې ذکر ده چې کله وای مونږه په هغه باندې مرګ تاریک نو هغه بیت المقدس خواته پیریانو کار کاو او حضرت سلیمان علیه السلام د هغې نگرانی کوله ولاړو او خپل همسا چې کومه ده نو په هغې باندې لاس یې ښودی او داسې ورټیټ شوی و پې. مفسرین لیکي چې د یو کاله پورې حضرت سلیمان علیه السلام په دې خپل همسا باندې ولاړو او موسی سلیمان علیه السلام نه روح وتلی و. اوس یو کال بعد چې کوم دی نو سلیمان علیه السلام هغه راغوزار شو. ولې راغوزار شو؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موتي الا دابة الارض تأكل من ساته. چې د هغې کومه همسا وه نو د هغې همسا لاندې یو چینجی مو راغلی و او هغه چینجي هغه همسا خوړلې وه نو هغه ورسته شوه او سلیمان علیه السلام په ځمکه باندې راپرېوته. اوس د دې نه د حیات الانبیا دپاره دلیل داسې مونږ نیسو چې لرګی سختي یا غوښه سختي، غوښه سخته یا لرګی؟ نو لرګی سخت دي که نه، لرګی ټوسي جامدي، غوښه خو پستی. نو که چرې په حضرت سلیمان علیه السلام کې حیات نه وی نو دا چینجی به راغلی وی او د حضرت سلیمان علیه السلام په دې خپه پسې بنختی وی که نه او خپې به یې وله خوړلې. خو چې دا چینجی راغی او په لرګي پسې ونښته نو د دې نه معلومه دا شوه د دې باوجود چې لرګی سخت دی
د دې نه دا معلومه شوه چې د حضرت سلیمان علیه السلام جسم محفوظ و په هغې کې یو قسم له حیات و د دې وجې نه په هغې باندې چینجي شروع ونه کړله او په لرګي باندې شروع وکړله. د دې آیت نه مونږ داسې قسمه حیات ثابتو. دا خو آیاتونه شو. نور آیاتونه هم دي چې د هغې نه څه اشارتن څه په نص قطعي سره او څه چې کوم دی نو په اشارو سره د هغې نه معلومیږي. لیکن بعضې احادیث هم داسې دي چې په هغې کې حیات انبیاء کرامو صاف ظاهر دی. لکه الانبیاء حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. انبیاء کرام په خپلو قبرونو کې ژوندي دي او تر دې حده پورې چې یصلون هغې منځونه کوي. او ابن حجر اسقلاني رحم الله تر دې پورې لیکلي دي چې یحجون و یعتمرون، حجونه هم کوي او عمرې هم کوي انبیاء کرام. دویم حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې ان نبی صلی الله علیه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره. چې حضور صلی الله علیه وسلم کله معراج په شپه باندې برخته موسی علیه السلام باندې تګ وشو، د هغې خواته تیر شو، په قبر کې هغې چې کوم دی نو په مونځ باندې ولاړو، مونځ یې کولو. مونځ خو ژوندی کس کوي که نه، مړی مونځ نشي کولی چې چاته حیات نه وي هغه مونځ نشي کولی. په یو بل روایت کې راځي هو قائم یصلي، هغه ولاړو مونځ یې کاو. او ارکان نماز دا چې کوم دی نو ژوندی کس کولی شي. مړی تاسو چېرته لیدلی دی چې هغه مونځ کړی دی؟ مړي مونځونه نه کوي. دغه شان ابو داود روایت ته ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء، چې الله تعالی په ځمکه باندې حرام کړي دي چې د خپلو د نبیانو چې کوم دی نو جسمونه هغه وخوري. او خلیل احمد سهارنپوري صاحب شارح د سنن ابي داود دی بذل المجهود په هغې کې لیکلي فإن الانبیاء فی قبورهم احیاء، ځکه چې انبیاء کرام په خپلو قبرونو کې ژوندي دي، د دې وجې نه په ځمکه باندې الله تعالی دا حرام کړه چې هغه د جسمونه د انبیاء کرام وخوري، هغې ته څه نقصان ورسوي. او بل حدیث کې د عبدالله بن مسعود نه روایت دی رضی الله عنه، فرمایي چې ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، چې بعضې فرشتې د الله تعالی په دې کار باندې مقرر دي چې په ځمکه باندې ګرځي او چې څوک په امت زما کې په ما باندې درود رالیږي نو هغه درود ما ته رارسوي. نو چې اوس درود چا ته رسي نو هغه ضرور په خپل روضه مبارکه کې حیات دی، هغې ته حیات زندگی حاصله ده یو قسم له. بل یو روایت دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي من صلى عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد فقد ابلغته یا اعلمته، چې څوک زما د قبر سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي په ما باندې درود وای نو زه هغه په خپله باندې اورمه، او څوک چې د لرې نه درود چې په ما باندې رالیږي نو ما ته د هغې متعلق خبرداری راکولی شي، د فرشتو په ذریعې سره هغه ما ته رارسولی شي. دغه شان په القول البدیع کې په دې باندې اجماع هم نقل شوې ده په دې خبره باندې چې اجساد د انبیاء کرامو په خپلو قبرونو کې محفوظ وي، هغې ته یو قسم له حیات حاصل دی په اجماع د امت باندې. او دویمه خبره دا ده چې دغه شان مولانا محمد عابد سیندي رحمه الله او شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله اشاعة اللمعات کې دغه خبره ذکر کړې ده چې حیات د انبیاء کرامو او دغه شان د حضور صلی الله علیه وسلم د حیات تا مسله دا متفق علیها ده، په دې باندې د هیڅ چا اختلاف نه و، چې کله اختلاف مخکې نه دی تیر شوی نو لہذا دا اجماع سکوتی شوه. تاسو اجماع اقسام ویلی دي، یو په هغې کې اجماع سکوتی ده، یعنی چې داسې اجماع قایمه شي چې مخکې څه د هغې تذکره نه راغلی نو خود به خود دا خبره واضحه ده چې هغه مسله ثابته ده. داود بن سلیمان البغدادي رحمه الله
دا ذکر کړی دی چې والحاصل ان حیات الانبیاء ثابته بالاجماع، چې حیات د انبیاء کرامو دا ثابت دی په اجماع سره. دغه شان امام بیهقي رحمه الله یو رساله هم لیکلې ده حیات الانبیاء، مستقل رساله یې لیکلې ده په دې باندې. او امام سیوطي رحمه الله حاوی الفتاوی کې دا مذکوره کم احادیث چې ما ټول وي په دې باندې د تواتر حکم لګولی دی، اگر چې په دې کې بعضې احادیث د هغې درجې نه دي، لیکن مجموعي طور باندې چې د یو بل متابعات شي او شواهد شي نو د دې نه معلومیږي دا چې دا حد تواتر ته رسېدلی دي. نو لهذا د دې خبرې نه انکار کول چې انبیاء کرامو ته حیات نه دی حاصل، نو دا خبره گمراهی ده او الله تعالی دې موږ د دې نه وساتي. مولانا محمد قاسم صاحب قدس الله سره د دیوبند محتمم، هغه په د باندې یو دقیقه او عجیبه طرز باندې یو رساله لیکلې ده، یو کتاب آب حیات په نوم باندې، او په هغې کې دا خبره صاف واضح کړې ده چې نبیان جمیع انبیاء کرام او په خپلو قبرونو کې ژوندي دي. دغه شان نور کتابونه پې هم لیکلی شوي دي. سیوطي رحمه الله یو رساله لیکلې ده الاسکیا بحیات الانبیاء وغیره وغیره. لیکن د دې دپاره مې درته دا دلایل ذکر کړل چې ستاسو ذهن په دې خبره باندې کولاو شي چې انبیاء کرام په خپلو قبرونو کې ژوندي دي.